صحابه کرام ولاړه د قافلې و طرف ته نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې خطبه ویله صرف 12 صحابه کرام چې ودا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ناست و د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خطبه یې اورېدل نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل که چیرې دغه 12 صحابه کرام هم نه وای پاته سوي خطبې ته مدینه شریفه به د اور په عذاب ډکه سوې وای دا وعید هم پر رالی او الله پاک هم چې دی تنبیه ورکه صحابه کرامو ته و اذا رأوا تجارتا چې کله دی تجارت وویني او لهوه یا بل مصروفیت وویني انفضوا الیها د هغه و طرف ته ولاړ سي وترکوک قائمه او تا دغه ولاړ پرېږدي چې ته خطبه وای او دی درسه ولاړ سي قل ما عند الله خیر الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ته فرمایي چې ته د مؤمنانو ته وای چې کم شی د الله سره دی هغه بهتر دی د الله سره چشتي د الله سره ستاسو د اعمال ثوابونه دي چې د دې بدله به الله پاک درکې ولې ثوابونه تا ته په قبر کې هم په کار درځي په آخرت کې هم په کار درځي په جنت کې هم په کار درځي ابد الابد بس تا سره در سره او کم چې د دنیا نفع ده هغه عارضي ده که ته اوس یو شی وګټې په یوه ګړي کې هغه بیرته ختمیږي سبا بني نو کم شی چې د الله سره دی هغه بهتره دی والله خیر الرازقین الله پاک بهتر رزق ورکوونکی دی نو د دې څخه مخکې آیات کې الله پاک دا فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله چې کله تی د جمعې لمونځ وکړي بیا په مځکه کې سره ولاړ سي بیا د الله په فضل سره د الله د رزق تلاش وکړي الله پاک فرمایي چې مطلب ډیر وخت د رزق تلاش لپاره الله پاک تی ته درکړی دی یو د جمعې د لمانځه مختصره وخت دغه وخت مانځه ته ورکړي په حدیث شریف کې د جمعې د ورځې ډیر زیات فضیلت راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے روایت ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت را نقل کړی دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایل چې موږ د ټولو اخرنی امت یو او په آخرت کې به د ټولو اول امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت دی په بل روایت کې راځي چې په آخرت کې چې اول جنت ته داخليدونکي امت دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امت دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایل چې نور ته زموږ څخه علاوه یعنی یهودو و نصاراو ته زموږ څخه مخکې کتاب ورکول سوی دی او موږ ته د یهودو و نصاراو بعد کې کتاب راکول سوی دی او یهودو و نصاراو ته الله پاک د جمعې ورځ ورکړ لیکن یهودو و نصاراو د جمعې په ورځ کې اختلاف وکړي یهودو د جمعې څخه یوه ورځ بعد د ځان لپاره د عبادت لپاره خوښه کړه او نصاراو د جمعې څخه یوه ورځ 2 ورځې بعد د ځان لپاره د عبادت خوښه کړه او موږ ته الله پاک هدایت وکړي چې موږ د الله پاک حکم ومنئ او د جمعې ورځ مې د خپل ځان لپاره د عبادت خوښه کړه او په بل روایت کې راځي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په ورځو کې بهترین ورځ چې پر هغه لمر راخیږي هغه ورځ د جمعې ده د ټولو بهترین ورځ ده په دې ورځ الله پاک آدم علیه السلام مبارک پیدا کړی دی او په دغه ورځ بیرته آدم علیه السلام مبارک الله پاک جنت ته ور داخل کی او په دا ورځ الله پاک آدم علیه السلام د جنت ته سره راوېستی و دنیا ته راواستوي او په دا ورځ به قیامت قایمیږي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه تور ته ولاړم کوه تور چې ورته وایي کعب احبار دا د یهودو یو ډیر غټ عالم او بعد کې مسلمان سو تابعی دی ډیر د الله ولی چې په تورات یې عمل کړی دی او په قران یې عمل کړی دی د سره ملاقات وکي وای د تورات خبرې راته کولې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث ورته بیانوله وای بیا ما ورته ویل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ساوریدلې دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایل چې په ورځو کې بهترین ورځ چې پر ورځ لمر راخیږي هغه ورځ د جمعې ده الله پاک په دا ورځ آدم علیه السلام مبارک پیدا کړی دی او په دغه ورځ باندې الله پاک آدم علیه السلام مبارک دنیا ته راواستوي د جنتو سره راوېستی او په ورځ د جمعې الله پاک د آدم علیه السلام مبارک توبه قبول کړ د توبې توفیق ورکړي او په ورځ د جمعې آدم علیه السلام مبارک وفات سو او د جمعې په ورځ به قیامت قایمیږي او په حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د انسان او د جناتو سه علاوه د ټول دنیا چې نور مخلوقات دي دا په ورځ د جمعې په وامو په بیره کې چې دی نه چې د ورځ د قیامت قایم سي دی نه چې قیامت قایم سي
او ما ورته وویل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څخه دا اورېدلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې د جمعې په ورځ یو داسې ساعت راځي که چیرې یو انسان لمونځ کوي او په دغه ساعت سره یو ځای سي انسان او د الله پاک سره یو دعا وغواړي الله پاک د ده دعا خامخا قبلوي. وایي کعب احبار ما ته وویل چې دا ورځ په کال کې یو ورځ راځي؟ ما ورته ویل یا چې دا ورځ په هفته کې هره ورځ راځي. وایي کعب احبار بیا تورات راته ویلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک رښتیا ویلی دي په تورات کې هم د دې ذکر شته چې دا ورځ د جمعې ده او په دا ورځ کې یو داسې وخت راځي چې په هغه وخت کې انسان هره دعا وواړي الله پاک یې قبلوي. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دې بعد بیا زه د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه سره زما ملاقات وسو چې دا یو صحابي و چې مخکې یهودي و بیا مسلمان سو چې د په دورات باندې عمل کړی دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دین باندې هم عمل کړی دی. 2 دین الله پاک ور په نصیب کړی دی. وای بیا ما هغه ته دا قصه وکړل چې زه داسې د کعب احبار سره ملاو سوم دا روایت مې ورته ویلی او بیا دا راته وویله چې په تورات کې هم دا راغلی دی. وای بیا حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ما ته وفرمایله چې دا وخت ما ته معلوم دی چې دا وخت کم دی چې په د جمعې په ورځ یو داسې ګړی داسې ساعت راځي چې په دا وخت کې انسان د الله پاک څخه دعا وغواړي الله پاک یې دعا قبلوي چاره دعا وغواړي. وایي ما دا کم وخت دی بخل مه کوه ما ته یې راوښیه. وایي کعب احبار راته حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه راته وفرمایل چې دا د جمعې د ورځې اخرنی وخت دی یعنی د ماښام د لمانځه مخکې چې کله لمر ولیږي. وایي ما ورته ویل مال په دا وخت کې نو انسان لمونځ کله کوي؟ ولې په روایت کې راغلی دی چې انسان لمونځ کوي او په حالت د لمانځه کې دی د الله پاک څخه یو دعا وغواړي. نو په دا وخت کې خو لمونځ مکروه دی ولې چې مکروه وختونه د لمانځه 3 دي ممنوعه وختونه د لمانځه یو چې لمر راخیږي یو چې لمر پر سر ودرېږي یو چې کله لمر ولیږي دا ممنوعه وختونه دي. پر دا وخت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د لمانځه کولو څخه انسانان منع کړي دي. وایي ده راته وفرمایل چې تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک څخه دا نه دي اورېدلي چې څوک د لمانځه په انتظار ناست دي دا رقم دی لکه لمونځ چې کوي د لمانځه په حکم کې دی تر څو پورې چې د لمونځ نه یې کړی ده ته د لمانځه ثواب ورمیلاویږي. یعنی څوک چې جمعات ته راسي د لمانځه انتظار کوي او د لمانځه په انتظار کې ناست دی ده ته هغونه ثواب ورمیلاویږي لکه دی چې په لمانځه ولاړ لمونځ کوي. نو د دې څه مراد حکمي لمونځ دی دی دلته ناست دی لمونځ نه کوي لیکن په حکم کې د لمانځه دی نو حکماً دی په لمانځه ولاړ دی. بعض علما فرمایي چې دغه وخت چې د جمعې په ورځ راځي او د انسان هر دعا کې قبلیږي دا د سهار د سپېدو څخه ونیسي بیا د لمر راختو پورې دا وخت دی. په دا وخت کې یو داسې ګړی داسې ساعت راځي چې څوک د الله پاک څخه هر دعا وغواړي الله پاک هغه دعا قبلوي. بعض علما فرمایي چې دا وخت د جمعې د خطبې څخه بیا د جمعې د لمانځه در ادا کولو پورې دی. په دا وخت کې چې انسان د الله پاک څخه هر دعا وغواړي الله پاک هغه دعا قبلوي.